ادم خان عرف ادمې چې په پېښور کې د وحشت یو علامت و، هغه بالاخره پولیسو سره په مقابله کې لاړ مړ شو. په اصل کې که تاسو وګورئ په پېښور کې ډېر ګینګسټران را پیدا شوي دي، دا خو پکې یو کس و او په اصل کې دی افغاني و او د پاکستان جعلي دستاویزات یې جوړ کړي وو او بیا په پاکستان کې خپل ریاست په پېښور کې جوړ کړو، قلمونه اغشتل، په پیسو باندې مړي کول او د خلکو نه بتۍ اغشتله. دغه شان په مختلفو 14 مقدماتو کې د پولیس ته مطلوب و او زه نه پوهېږم چې را کوم ځای نه ده را دونه غټې غټې بنګلې را پیدا کړې وې. بیا د هغې نه پس که ته وګورې نو ده سره به روغ شل او 12 د کروڑونو روپو ګاډي و، ټوپکمار به ورسره په اسلام آباد کې تربوزکونه به یې والي وو، په سوشل میډیا به یې خلکو له دړکې ورکولې، ان تر دې چې د پېښور کې چې به کوم CCPO راغی نو ده په خوښه به چلېده او دا نوي CPO چې کوم راغلی و میا سعید دله هم دړکه ورکړې وه چې سم به دې کومه ګنې سم شه. نو یو لوی وحشت یې جوړ کړو په پېښور کې، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا یو کس نه دی، که میا سعید او دغه شان SSP اپریشن بنګس صاحب که غواړي چېرې پېښور دی د شوکمارو نه، د ډاکوانو نه، د بتخورو نه او د قبضه مافیا نه د دې خلکو نه خلاص کړي نو دا ورته تقریبا چې نور داسې 12 ګنګونه پاتې دي دا به ختموي نو هلې او پېښور صفا کېږي. یعنې د پېښور خلک د دې خلکو نه په ډېر لوی عذاب کې دي. هسې هم ګوره زه خلکو ته نه دا نصیحت کوم دې خلکو ته چې دا ګوره وختي هسې زرق برقي ختم شي، مهرباني وکړئ ښکلې ځوانۍ هم دي دا چیزونه پرېږدئ. دا ادم خان عرف ادمې چې په اصل کې دا افغاني او خو د پاکستان دستاویزات جوړ کړي وو، اول خو هغه کسان له ټول په کار دي چې دلې د دستاویزات جوړ کړي دي او د ده نه بیا په پېښور کې یوه غټه بلا جوړه کړه. نو زه خلکو ته دا وایم چې ګوره سم دم د سړیتوب ژوند تېروئ، ښکلې ځوانۍ هم دي، ځان ولې تباه کوئ؟ لکه څنګه چې دی سړي ځان تباه کړ او بیا دی وا کینټ ته تښتېدلی و، هلته په یو کور کې دی پټ و، بیا د پېښور پولیسو او د پنجاب پولیسو د پنډای پولیسو د ده خلاف برابر انټیلیجنس بیس اپریشن وکړ. 2 ملګري ورسره نور هم مړه دي، یو پکې زخمی دی، یو یې پکې رور هم مړ دی، یو یې پکې راتور زوی هم مړ دی، دی پکې پخپله مړ دی، یو بل ملګری دی هغه زخمی دی، هغه پولیسو نیولی دی، اوس ورته هغه ټول لونه وایي. نو خو زه دا میا سعید ته وایم که زما دا ویډیو چې میا سعید ته او مسعود بنګش ته ورسولو نو ښه به وي چې هغه ته زه دا وایم چې په پېښور کې ګوره تا لا 10% کار هم نه دی کړی. په پېښور کې ډېر لوی کار په کار دی، د پېښور نه علاقه غیر جوړ شوی دی، په پېښور کې ډېر لوی ګینګسټران را پیدا شوي دي او هغوی د خلکو نه بتیلي پیسېلي، د خلکو نه په زور ځمکې نیسي، د خلکو نه په زور باندې ان تر دی چې جینکې بوزي. نو او دا ټول چې کوم دی دوی ریکارډ ته ولټوه نو دا ټول 2 نمبر خلک دي، یا افغانان دي ځان له دستاویزات جوړ کړي دي، یا ټول 2 نمبر خلک دي. 20 کاله مخکې 15 کاله مخکې ته دوی ریکارډ وګوره چې دوی سره دا دونه هر سره کم ځای نه راغلل، دا ایس هم خرڅوي، دا پوډر هم خرڅوي، دا منشیات هم خرڅوي، دا په پیسو مړي هم کوي، دا اجرتیان هم دي. نو د دې کسانو جرړه به د پېښور نه ښکل غواړي او یوازې له پېښور نه بلکې دا د ټولې خیبر پښتونخوا نه داسې کسانو جرړه وښکل پکار دي، د ټولې خیبر پښتونخوا نه، ځکه چې د پښتونخوا نن سبا علاقه غیر جوړ شوی دی او دا خو اوس لا د وا کینټ هم علاقه غیر جوړ شو چې د دې ځای نه به خلک تښتي او په وا کینټ کې به پناه لي. دا خو ښه چې لکه د پېښور پولیسو ښه انټیلیجنس بیسډ اپریشن کړی دی او ځان سره د پنډای پولیس هم کړي دي او ځان سره بیا د دې ځای نه پولیس بوتلي دي او سړي یې سنبال کړي دي. خو به هر حال د داسې کسانو دا چې جمدي نو هم څوک خوشحاله نه او داسې کسان چې مړه شي نو هم څوک خفه نه، ځکه چې د دوی عملونه داسې دي چې په معاشره کې ډېر ډېر ډسټربنس را پیدا کړی دی. نو به هر حال شاباسي ورکوو، مسعود بنګش له شاباسي ورکوو، د پېښور CCPO له شاباسي ورکوو، میا سعید له، خو دا کار دی جاري وساتي. دا څه یو کار نه دی چې تا وکړو ته وایې چې یاره بس ما ټوله مسله ختمه کړه. ډېر لوی کار درته په پېښور کې او د پېښور په شاوخوا کې ډېر لوی کار درته لا پاتې دی.